अस्सलाम वालेकुम मलगरो द लाहौर अवामो द इमरान खान په حق کې خپل فیصله ورکړه। عمران خان په لاهور کې یو ډیره تاریخي ریلی وکړه، د باره کې هم یو څو خبرې کو او په خیبر پختونخوا کې هم عمران خان یو مقبول ترین لیډر دی، د باره کې چې کوم سروې شوی دا د هغې چې کوم ریزلټ دی اب هم تاسو ته مخې ته एकदम او قومي اسمبلی به کله تخلیل کیږي، مریم نواز او نواز شریف په پاکستان ته کله راځي، د حوالې سره یو ډیر اهم خبر په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم او مریم نواز په خپل هر جلسه کې دا وایي چې عمران خان ګیدړ دین اوس اداکاره فیضا علي هغې لا یو ډیر سخت جواب ورکړی دی، هغې څه ویلي دي چې اصل کې ګیدړ څوک دی او عمران خان هم یو ډیر غټ اعلان کړی دی، هغه څه اعلان کړی دی چې کله زه په حکومت کې راشم نو بیا به زه څه کوم، دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ۔ ملګرو د لاهور عوامو د عمران خان په حق کې خپل فیصله ورکړه او عمران خان کومو کسانو چې داوی مونږ عمران خان ماینس کو نه د لاهور عوامو نن هغوی د سیاست نه ماینس کړل او د نون لیگ جنازه د لاهور نه ووتله، یقینا دا یو تاریخي ریلی وه او په دې کې په لکونو تعداد سره خلکو شرکت وکړو، دا تصاویر تاسو ته په خپل سکرین باندې ښکاري، دې نه تاسو دا اندازه لګولی شئ چې دې کې څومره کسانو شرکت کړی دی او دې یوازې لاهور کې نه بلکې په پېښور کې هم ډېر خلکه بهر راوتي وو، په پنډۍ کې هم ډېر خلکه بهر راوتي وو او هغوی هم د مزدورانو په حق کې یو ریلی وکړه او د دې ریلی قیادت چې دی په لاهور کې نه پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان کو او د ریلی دا رکاول دپاره ډېر زیات کوششونه وشو، الیکشن کمیشن هم پرون نوټیفیکیشن جاری کړو او دوی له د ریلی اجازت نه ورکو، خو چې بیا کومه ضلعي انتظامیه ده نه هغوی دوی له د ریلی اجازت ورکو او ډېر زیات تعداد سره خلک چې دي هغه بهر راوتي وو په دې ریلی کې شرکت وکړو او د دې نه اوس دا واضحه کیږي چې یاره د لاهور کم عوام دي هغه دې ټیم کې عمران خان سره ډېر کلک ولاړ دي او یو ټیم کې داسې وو چې لاهور به د نون لیگ ګړو، خو اوس داسې نه ده بلکې اوس لاهور چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګړ دی او په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه مقبول ترین لیډر چې دی هغه هم عمران خان دی، دې باره کې یو سروې شوې ده، ریپبلک پالیسی یو سروې کړې ده، دا سروې د اپریل په میاشت کې شوې ده 2023 کې، یعنی کومه دا میاشت چې تېره شوه په دغه میاشت کې دا سروې شوې ده او په دې کې دوی د خلکو نه تپوسونه کړي دي چې یاره تاسو به چاله ووټ ورکوئ، نه په دې کې 64% عوامو دا ویلي دي چې مونږ عمران خان زمونږ لیډر دی، مونږ به هغه له ووټ ورکوو، مولانا فضل الرحمن 18% دویم نمبر باندې خیبر پختونخوا کې دی او سراج الحق چې دی نو هغه 4%، نواز شریف مریم نواز دی چې دی نو 5%، بلاول 3%، اسفندیار ولی چې دی نو هغه هم 3% عوام هغه سره ولاړ دي، خو څنګه تاسو ته پته ده څومره سروې مخې ته راځي نو په ټول پاکستان کې عمران خان چې دی هغه مقبول ترین لیډر دی، خو اوس خیبر پختونخوا کې هم عمران خان د ټولو نه مقبول ترین لیډر دی او په دویم نمبر چې دی هغه مولانا فضل الرحمن دی او بل اړخ ته قومي اسمبلی به کله تحلیل کیږي، د حوالې سره جنید سلیم ډېر اهم انکشاف کړی دی او هغه دا ویلي دي چې یاره مریم نواز او نواز شریف چې دی هغه به اوس هرگز پاکستان ته نه راځي او قومي اسمبلی چې دا شهباز شریف په هغه په 7 مای باندې تحلیل کوي او بیا به هغه هم انګلینډ ته ځي، یعنی د دې ځای نه به یو قسم لا دا هم مونږ ویلی شو چې یاره هغه به هلته لاړ شي او بیا به الیکشن کې حصه نه اخلي، خو دې ټایم کې هغه سره هیڅ آپشن نشته ځکه چې کوم مذاکرات دي کو هغه کامیاب شو، خو ټیک ته کو چېرې هغه کامیاب نه شو نه بیا د هغه خلاف چې دی نو توهین عدالت کاروایی هم کیدی شي، هغه د 15 کالو دپاره نه اهله کېدی هم شي، نه هغه دپاره بهتر دا ده چې هغه قومي اسمبلی تحلیل کی یا په خپله باندې استعفا ورکړي، بل اړخ ته مریم نواز په خپله هره جلسه کې دا وایي چې عمران خان ګیدړ دی، نو اوس چې کومه اداکاره فیضا علي ده هغې له ډېر سخت جواب ورکړی دی او هغې ته دا ویلي دي چې عمران خان خپل هر څه قربان کړل او هغه دلته موجود دی په پاکستان کې او بل اړخ ته زه دا سوچ کوم چې یاره ستا کوم والد صاحب دی یعنی نواز شریف هغه د دې ځای نه تښتېدلی دی، هغه انګلینډ ته تللی دی، هلته ناست دی، نو اوس پخپله ته ووایه چې یاره ګیدړ څوک دی، هغه نواز شریف دی او که نه عمران خان دی، عمران خان 1000 ګونه د دې نه زیات بهتره په دې حق له هم دی چې هغه دلته پاکستان کې موجود دی او هغه بهر نه ځي، ډېرو خلکو هغه له دا مشوره هم ورکړه چې د پاکستان نه بهر لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، هلته خپله زندگی تیروي، خو هغه د دې ځای نه نه ځي او یو څو ورځې مخکې عمران خان هم نواز شریف له دا چیلنج ورکړو چې زما او نواز شریف نوم د دواړو په ایسیل کې واچولی شي او هغه د دلته راشي او د هغې نه پس چې دی دواړو نومونه دې په ایسیل کې واچولی شي، بل اړخ ته عمران خان یو ډېر اهم اعلان کړی دی،
کوچر ز په حکومت کې رالم نسنګ ما احساس پروګرام شروع کړو پاره کې صحت کارت چې کومه یو انقلابي منصوبه وا هغه عمران خان شروع کړی و نو اوس عمران خان یو بل ډیر غټ اعلان کړی دی او هغه دا ویلی دی کوچر زه دوباره حکومت کې رالم نزبا تعلیمی کارت شروع کوم څنګه چې احساس صحت کارت دین داسې به تعلیمی کارت وي په یونیورسيټو کې سومرم کالجز وي پاره کې بیا چې کوم طالب علمان وي نه هغوی به فری تعلیم حاصلولی شي نو یقینا دا به یو ډیر اهم اقدام وي کوچر عمران خان په حکومت کې راغی تیر حکومت کې هم داغه مونږ لیدلی دی چې کوم تعلیمی میدان کې هغه کم پروجیکټ شروع کړو پاره کې چې کوم احساس سکالرشپ او هغه نه هم ډیر سټوډنټس ته فائدہ شي و نو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي ټول ډیولپمنټس ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ